نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مرګ ډېر یادوئ، اکثرو ذکر حازم اللذات الموت. مرګ ډېر یادوئ. یو خو مرګ ډېر یادول پکار دي. دویم د مرګ نه پس را روان چې انسان باندې څومره حالات دي هغې ته د مرګ نه مخکې تیاری پکار دی. را روان حالات، قبر دی، برزخ، په هغې کې تپوسونه دي، سوال جواب دي. بیا د حشر په ورځ باندې ټول اولین و آخرین د انبیاو په مخ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې په وړاندې یو ځای کېدل دي. بیا د الله جل شانو په وړاندې د حساب کتاب دپاره پیشي ده. بیا تله د میزان او په هغې کې د اعمالو تلل دي، پل صراط باندې تېرېدل دي، یا جنت دی یا دوزخ دی. دې دپاره تیاری پکار دی او دا تیاری د مرګ نه مخکې پکار دی او د مرګ هېڅ پته نه لګي چې څه وخت راځي. فی الحال ته ژوندی، دغه تا سره وخت دی، د دې نه پس څه کېږي هېڅ پته نه لګي. کېدای شي چې په را روانو لمحو کې مرګ راشي، ځکه چې مرګ د هر یو انسان د هغه په سر باندې ځوړند دی چې څه وخت یې هغه راپروزي په انسان باندې د مرګ حالات تاری شي. د دې استحضار او د دې مراقبه د دې سخت ضرورت دی چې سړي یاد وي چې ما مرګ راځي. تصور وکړئ چې زما مرګ چې کومه نیټه ما ته خدای مقرر کړې وه هغه راغله، ما ته نوره موقع په دنیا کې د عمل کولو نشته. زما ساه وتل شروع شو، زما د بدن نه ساه ووته. زه دغسې بې اثرې پروت یم، نه لاس خوځولی شم نه خپه. بیا بعضې خلکو یوړم، په تخته یې واچولم، ما ته غسل راکړئ. غسل یې راکړو، اوس مې په کفن کوي. هغه کپړې چې ما په دنیا کې اچولې وې هغه زما نه پاتې شو. بس یو ساده لباس کې چې ګنډلې شوي نه دي په هغې کې ما ته کفن راکړو. بیا یې زه د جنازې په کټ باندې واستولم. د فوم نه، د ډبل بیډ نه، د اے سی د کمرې نه، د راحت او د آسایشونو د ځای نه د جنازې په کټ کې چې په هغې باندې فقیر هم روان دی قبر ته، غنیم پې روان دی، ټول پې روان دي، په هغې واچولم. بیا جنازګاه ته یوړم، هلته کې مسلمانانو صفونه په ما جوړ شو. تر اوسه پورې زه په هغې کې ګرځېدم را ګرځېدم او زه د هغې مخې ته بغیر د هېڅ حرکت نه پروت یم. ما باندې مز د جنازې وشو. بیا زه قبر ته په تیزو قدمونو باندې یوړم او په لحد کې کېښودم. تر اوسه پورې ما سره زما عزیزان او رشته داران وو. بیا راپسې هغوی په خپلو لاسو کاڼي بند کړل، زه یې یوازې په لحد کې پرېښودم. خاوره یې راباندې واړوله او بیا زما نه لاړل. زه یوازې پاتې شوم. قبر د تیارو کور دی، قبر د چنجو کور دی، قبر د وحشت کور دی، قبر د یوازیوالي کور دی. په قبر کې څوک مونس او غمګسار، لاټین او رڼا د هغې انتظام نی. صرف خپل عمل او ایمان سړي سره قبر ته ځي. که د ایمان رڼا وړي او د عمل مدد وړی شوی دی خو هلته په کار راځي، که نه نو نه. بیا قیامت قایم شو، قبرونه وشلېدل او چاودل، ټول خلک د قبر نه پورته شو. بربند له غړو به ټول پورته کېږي، هر یو کس ته به د هغه د عمل مطابق لباس ورچولی کېږي. که د چا عمل و هغه بدن به پټ شي، که د چا عمل ښه و د هغه لباس به ښي، که د چا عمل ښه نو، که دنیا کې څومره جوړې جامې وي او مال حال وسره د هغه بدن لباس به ښه. دغه جمع د
حشر په میدان کې د انبیاء سره ده. د سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په وړاندې ده. هغه مونږ ته سم سپینه لاره پرېښې ده. هغه مونږ ته خپل سنت پرېښې دي، خپل سیرت یې راته پرېښی دی. زه به څومره ملامت یم چې د الله د رسول مخې ته ولاړ یم، ما نه تپوس کوي چې ته زما امتي وي، زما په لار څومره تللی. بیا د الله جل شانه چې هغه لوی ذات دی او مالک یوم الدین دی، د قیامت د ورځې مالک دی، د هغه په وړاندې پیشي ده. هغه عظیم ذات به زما نه تپوس کوي، زما بنده ما وجود در کړی و، ما ژوند در کړی و، ما وخت در کړی و، ما نعمتونه در کړي و، تا سره وړي دي دې ځای دپاره، ما سره به څه جواب وي؟ Yeah.